إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا أنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، وأخرج الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه والبهقي من طريقه عن أبي مسعود الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم العباد ما في شهر رمضان لتمنى العباد أن يكون شهر رمضان سنة. حضرت عبادة بن صامت رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نا روایت کوي، فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ موږ ته خبرې کولې چې د رمضان مبارک میاشت نوی داخله شوی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په تاسو باندې د رمضان مبارک میاشت راغلی دا چې هغه شهر برکتین، اتاکم رمضان و شهر برکتین، په تاسو باندې داسې یو میاشت راغلی دا چې هغه د برکت میاشت ده، او دا داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت خپل مسلمانان بندگان پر رحمت کې رانغاړي. ويحط الخطايا، او دا داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د خپلو مسلمانانو بندگانو هغه ګناهونه معاف کوي. ويستجيب فيه الدعاء، او دا داسې میاشت ده چې الله رب العزت په دې کې زمونږ دعاګانې قبلوي. نو راشي چې مونږ د خپل تضرع او د عجزۍ لاسونه الله ته پورته کو، د خپلو ګناهونو بخښنه د الله پاک نه وغواړو چې رب العزت زمونږ ګناهونه معاف کړي او د راتلونکي وخت د نیکو عمل توفیق مونږ له الله پاک راکړي. او په دغه بل حدیث کې راځي: لو يعلم العباد ما في شهر رمضان، که چرته بندگان خبر شي چې د رمضان په میاشت کې الله پاک کم انعامات، کم برکتونه، کم څه ورکوي، نو لتمنى العباد ان يكون شهر رمضان سنة، نو دوی به تمنا کړی چې کاش ټول کال روژه وی. نو دومره برکتونو میاشت نو که یو سړی مونږ ته یو دوه تیزې خبرې وکړي نو هېڅ خبره نه ده ورته داسې ووایي چې اني صائم مرتين، نن زما روژه ده، ما روژه نیولې ده، زه روژه دار یم. الله دې مونږ د عمل کولو توفیق راکړي. آمین ثم آمین.